حامدا ومصليا ومسلما أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمین دا تمام انسانان د خپل عبادت او بندګۍ د پاره پیدا کړی دي. د حضرت آدم علیه السلام نه تر د قیامت پورې چې څومره انسانان دی یا پیدا کیږي نا ټول د رب العالمین د عبادت او بندګۍ د پاره پیدا شوی دی، باقی به پیدا کیږي. د ټولو مقصد د یو رب العالمین عبادت او بندګی ده. زمونږ او تاسو د جون مقصد بل هیڅ شی نه دی، صرف د رب العالمین عبادت او بندگی ده. بیا عبادت چې انسان کوي نو کم انسان چې عبادت وکي هغه به یا قبول شي یا به مردود شي. او قبول شوی عمل دا به الله پاک ځان ته نزدیکی او دغه بنده به هم ځان ته نزدیکی. او کم چې مردود شوی عمل وي هغه به رب العالمین د ځان نه لري کی، او کم چې دا مردود عمل دی او عامل دی نو دغه بنده به هم رب العالمین د خپل رحمتونو نه لري کی. زمونږ او تاسو عبادتونه بکو دا زمونږ ذمہواری او د رب العالمین د طرف نه زمونږه ډیوټي ده. مونږ به خامخا عبادتونه کو. بیا چې کم عبادتونه وکړو داغه د قبلېدو داغه به سوال کو رب العالمین زمون عبادتونه قبول کړي. او کم عبادتونه زمون نه داسې شوي چې داغه حق یا شان مونږه ادا کړی نه وي، داغه شان سره لایق مونږ هغه شان عبادت نه کړي، داغه د معاف کېدو به مونږه الله نو سوال کو. بندا د روح د اسمان د طرف نه راغلی دی، نو د چې څومره مسله مسائل وي نو هغه ټول به د اسمانونو ناراضي. مثلا د انسان روح د اسمانونو نراغلی دی، نو دته چې څومره روحاني امراض لګي لکه غیبت کوي، اغلا کوي، یا نور دروغ وي، یا چغلی خوري، یا نور داسې خراب عملونه وي، د دې علاج د قرآن او د اسمانونو نه په قرآن کې نازل شوی دی. دا قرآن زمونږ استاسو د پاره د اصلاح یو نسخه ده او زمونږ روحانی مرزونه د سره خدای پاک ټیک کوي. قرآن کې رب العالمین د روحانی مرزونو علاج مقرر کړی دی. او داسې دا بدن دا زمونږ استاسو د خاورو نه جوړ دی. نو مونږ او تاسو ته د بدن چې څومره ضرورت دي هغه به مونږ د ځمکې نه حاصلو. زمونږ بدن د خاورو نه جوړ دی، نو بدن ته د خوراک او د غذا ضرورت وي. نو مونږ ته یقینا چې د خوړلو اسکلو ډیر ضرورت به مونږ ته راځي. کم چې روحانی اعمال دی پاغي کې معمولی کجروی نو هغه روحانی اعمال دی نه قبليږي. او کله کله روحانی عملونه ټکی، مثلا دا منځ دا بدنی عبادت ته، خو اصل مقصد دا د روح د پاره دی چې روح د منځ سره ټیک شي. روح کې چې کومه بیماری او امراض باطله وي چې هغه مرزونو علاج شي، نو په موږ باندې د خراب مرزونو علاجونه کیږي. او خراب مرزونه د بدن نه بلکې روح سره چې کم تعلق ساتي داغه علاج به وشي. تاسو ته مثال کې یو حدیث مبارک ذکر کما. یو صحابي راغی حضور علیہ السلام ته شکایت کوي د الله محبوبه د فلانه بنده دی اوګد منزونم کوي او داغي باوجود غلام کوي، چې شپشینو غلام کوي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته او فرمایل وای چې منزونه کوي نو زر دی چې د منزونه دا بنده به د غلا کولو نه واړی. نو معلومه شو چې دا غلا کول دا یو اخلاقی ګناه ده، دا یو جرم دی او دا د روح په مرض کې مبتلا دی. د الله نه یریږي، د دې د وجه غلا کوي. نو چې بنده مون شروع کنه روحانی مرض او داغه علاج ور سره وشو. نو کله کله بندا چې نیک اعمال کوي نو داغه په وجه د روحانی تکلیفونو او بیماری ختميږي او د الله پاک ته نزدیکیږي او د الله سره بیا مینه محبت پیدا شي.
خو کله کله دا انسان ډیر ښکلي عملونه کوي، نیک عملونه کوي، او د چې دا کم بدن دی او دا بدن د ځمکې نه خوراک غواړي او دغه خوراک او دغه غذا دا حلال نوي حرام وي، نو بیا ښکلي عملونه به کړي هغه ټول به مردود شي، هغه ښکلي عملونه به ضایع شي، برباد بشي. نو موږ او تاسو به نیک عملونه کوو، خو زیات خیال به د دې خبرې ساتو چې زمونږ په خېټه کې حرام لاړ نشي، چې ته خېټه کې حرام پاتې نشي، بیا به زمونږ ټول ښکلي اعمال دا ضایع او برباد شي. حدیث مبارک کې راغلی دی، حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ روایت کوي، وی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې رزق حلال په اسلام کې چې کم بنیادی اولنی فرایض دي، هغه پسې په دویم نمبر د رزق حلال طلب کول دي، چې بنده رزق حلال طلب کی وګوري، تلاش کی چې زما رزق حرام نه بچي او زما ته پاکیزه رزق ملو شي. نو رزق حلال دا فرایضو کې راځي چې مونږ او تاسو به طلب کو او کوشش وکو، محنت وکو چې مونږ ته چته حرام خوراک ملو نشي، بلکې مونږ حلال او پاکیزه پسې وګرځو، تکل او تلاش کو او هغه په خپل خرو خزو په بچو باندې خپل ما تحت باندې هغه حلال او پاکیزه سيزونه اخرو. بنده چې حلال استعمال کړل د دې ډیر برکت وي، خو که حرام استعمال کړل نو ډیر زیات لوی نقصان سره دا انسان مخ کیږي او دا ډیر لوی تاوانی کیږي. د دې په وجه د حرامو نه ډیر پرهیز پکار دی. حرام مال چې بنده نه خوري، بالکل حلال او پاکیزه خوراک ته دی تکل کوي او کوشش کوي، نه کدی بیا معمولی عملم د نیکه کوي، نو خدای پاک په ول ډیر اجرونه او ډیر ثوابونه ډیر نیکه ور کوي. آیو بنده دی هغه په خېټه کې حرام پراته دي، نو که د احد د غر نه غټې نیکې ورسره او دغه نیکې به قابل قبول نه، دا به د په مخ ورچول کېږي، د ده نه به نیک عمل که فرض دی که سنت دی که واجب دی که مستحب دی که هر څه وي، ښکلي عملونه چې وي د حج او د عمرې او د جهاد غوندې عظیم عملونه کوي، دا ټول به ضایع کېږي که د ده په خېټه کې حرام پراتی او داسې وړې نیکې وي لکه 2 رکعاته نفل دی کړی دی، له الله په نوم باندې د چته 100 روپۍ ورکړي، نو دا دونه غټې نیکې نه دي په نسبت د جهاد، په نسبت د حج او د روجو کې دا وړې نیکې دي چې بنده 10 روپۍ د الله په نوم، نو دا اوس غټه نیکی نه ده. بنده چې ته چاله یو قجوره د الله په نوم، نو دا څه ډیره غټه نیکی نه ده، خو د په خېټه کې پاکیزه خوراک پروت دی، نو دا وړه نیکی دا رب العالمین د احد د غر نه زیاته غټه کېدلې ثوابونه ورکي. نو شرط پکې دا دی چې موږ تاسو د حرامو نه ځان وساتو او زموږ په خېټو کې حلال مال پروت وي. بیا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، وی په اسلام کې چې کوم فرایض بالکل د ټولو نه اول دي، هغې پسې په دویم نمبر طلب د رزق حلال دی او کوشش د رزق حلال د ګټلو دی چې حلال مال را پیدا کی. نو دا په پیغمبرانو باندې لازمو، پیغمبرانو په خپل باندې د حلال او د پاکیزه استعمالم کړی دی، تعلیم او تربیت پیغام ورکړی دی. پیغمبران د حضرت آدم علیه السلام نو واخلا تر نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره پیغمبران دي، هغه د حرامو نه ځان ساتلی دی او حلال همیشه تکل کړی دی، طلب کړی دی، کوشش او محنت کړی دی. تر دې چې بعض پیغمبرانو د خلکو ګډه چیلې په بیه باندې په مزدورۍ باندې سرولی دي. حضور علیه السلام فرمایي د نبوت نه مخکې مام ګډه چیلې سرولی دي. د حضرت خدیجه رضی الله عنها مال تجارت شام ته وړي راوړي دي، نو ګډه چیلې هم خلکو له سرولی دي په پیسو باندې او دغه شان مال تجارت او بل مزدوریم کړی ده. نو د دې نه معلومه شوه چې مونږ او تاسو به د رزق حلال کوشش کوو او د رزق
حرام نه به مونږ او تاسو پرهیز کوو. رب العالمین په مونږ باندې احسان کړی دی چې مونږ ته د رزق حلال دروازې کولو کړی او مونږ ته د رزق حلال تعین کړی دی چې دا رزق حلال دی او دغه رزق حرام دی. نو مونږ ته حق او باطل دواړه ښودلی دي او چې کم حق دی نو هغه به مونږ خپلو، کم چې باطل او کم حرام کارونه د هغې نه به مونږ ځان ساتو. بنده چې خېټې ته یوه نوړی خوراک لاړ، اوس که دا حلال وي نو د دې نه به وینه پیدا شي، بدن کې طاقت پیدا شي او دغه طاقت به د دین په کار او د دین په لاره کې استعمالیږي. بنده که خېټې ته یوه نوړی خوراک لاړ او دغه خوراک حرامو نو د دغې نه به وینه جوړه شي، بدن کې طاقت به ترې پیدا شي او دغه طاقت حرام باندې پیدا شو نو یو سزا دا چې دا طاقت به په حرام کارونو کې او حرامو اعمالو کې استعمالیږي، د خدای د ناراستیا سبب به ګرځي. بل دا چې د بدن کومه حصه په حرام مال باندې جوړه شوه پیدا شوه، لکه بدن په حرام مال باندې غټ شو، طاقت ملو شو، وینه پیدا شوه، غوښه د کې پیدا شوه، نو دغه د حرامو سزا دویمه د آخرت دا ده چې دا به درنه په اور باندې سوځېږي. نو د حلال ډیر کوشش وکې، د حرامو نه ډیر پرهیز وکې، رب العالمین به ډیر برکتونه درکوي. یو کتاب لیکلی دی چې د بل حق دا به نه وخې، که چا مسلمان بنده د بل نه حق په ناجایزه طریقه باندې، لکه مثال په طور یو بنده د چا نه ځمکه ونیوه یا یو بنده د چا نه دوکان ونیوه، د چا نه څه مال قبضه کو یا جیب یې تیوه یا هر څه طریقه باندې چې څه ناسو نقصان یې بل ورکو سې ترې نه واخیستل په دوکه داکه باندې. یو کتاب لیکلی دی وایي دغه مال چې دته نه په غیر طریقه باندې اغیشتې وي نو د دې بنده که 900 منځونو عملنامه کې قبول شوي وي نو د د منځونو نه 900 منځونه به الله پاک را واخلي او دا به ترې نه هغه چا نه چې حق والی دی هغه له به ورکي. دې بنده د بل نه په ناجایز طریقه باندې پیسې خوړلې دي نو د عملنامې نه به 900 منځونه دا ضایع کېږي، د عملنامه به خالي کېږي. نو تاسو که 1 روپۍ هم د چا نه وخوړه په ناجایز طریقه نو د دې 1 روپۍ ناجایز طریقه باندې خوړو نقصان څه دی؟ ستا د شوق د نیکو دا به ټول ختم شي، د نیک اعمالو شوق دا به ختم شي او د بدو عملونو شوق به پیدا کیږي، خراب طرف ته به مایله کیږي. او که دغه دوران کې تا نه اولاد پیدا شو، که ته نارینه که زنانه خو په خېټه حرام دی، نو که نارینه اولاد پیدا شي یا زنانه اولاد درنه پیدا شو نو دغه به بیا د حرامو اولاد وي او د حرامو اولاد دا د مور پلار د طرف نه دی بچی سره ډیر لوی ظلم دی. او بل نقصان به دی چې ستا د حرام خوراک په نتیجه کې ستا اولاد پیدا شو نو دغه اولاد دا به ستا سکه اولاد حقیقي اولاد نه وي بلکې د حرامو اولاد به وي او دا به ستا او یعنی د مور او د پلار به په کار نه راځي. نو د دې وجې نه د حرام خوراکونو نه ډیر ځان وساتئ. حضرت موسی علیه السلام پلار باندې روان دی، په یو قبرستان تیریږي، وی کتل یو سړی په یو لویه ګټه باندې د پاسه ناست دی او یو شانې لاسونه پورته کړي دي، الله پاک ته زاري منت او جړه فریاد کوي او دونه جړلې دي چې د سترګو نه مسلسل اوښکې روانې دي او جاری دي. دغه وخت کې موسی علیه السلام خو دی ولیدو، موسی علیه السلام تیر شو مخکې لاړ چې واپس خو ډېره شیبه بعد راغی، وی کتل دا سړی هغه شان جاړي او جړه فریاد او زاري منت کې او سترګو نه اوښکې روانې دي. موسی علیه السلام کلیم الله د الله پاک نه تپوس کوي پروردګاره وختي چې تلم یو شانې درته جړل واپس خو ډېره شیبه بعد رالم بیا هم یو شان جاړي دا سوال ته ولې نه قبلې. حال دا دی چې د سترګو نه ډېرې اوښکې تویې کړلې. نو رب العالمین موسی علیه السلام ته فرمان کوي، فرمایي موسی علیه السلام دا خو د سترګو نه اوښکې روانې دي او ما نه سوال کوي، زه یې دعا نه قبلوم. که د سترګو نه د اوښکو په ځای وینې روانې شوې نو ورله دعا نه قبلوم. موسی علیه السلام تپوس کوي پروردګاره ستا خو وعده ده چې کم بنده
الله پاک ته او جاړي نو هغه حاجتونه چې کم د الله نه غوستي هغه به ول پوره کوي. نو دې د تجاړي ته وې چې کدی په وینو او جاړي نو او مې نه قبلهم وجه سره رب العالمین وت فرمای حال دا دې وجه دار چې د دې بنده په خېټه کې حرام پراته دي دې کمانه د سترګو د اوخ کو پځې وینې توي کې او سوال کوي نو عموم ولدوانه قبلهم ځکه دا حرام خور د په خېټه کې حرام پراته دي. موږ تاسو به دا کوشش کوو چې په الله باندې خپل دعاګانې منو او خپل حاجتونه په الله باندې پوره کوو او زموږ دعاګانې ټول قبول شي. نو دې لپاره شرط اول دا دی چې مسلمان به خپل خېټه د حرام مال نه بالکل خالی کی چې کله حلال پاکیزه خوراک د خېټې ته لاړ اوس چې دې د الله نه سوال کوي څه غوښتنه کوي څه طلب کوي لاس پورته کېدو نه مخکې یا په مخ لاس راښکو نه مخکې د دعا به ټک په ټک قبول شوي وي. زمونږ او ستاسو دعاګانې وجه داره چې نه قبلېږي په دې چې زمونږ ستاسو په خوراک کې حرام خوراک شریک وي. اوس اکثر خلک یې هغې ته خپل آمدن معلوم دی چې زمونږ ټول آمدن دا حلال دی زمونږ په مال کې خو حرام څه نشته شریک شوی نو بیا ولې زمونږ دعاګانې نه قبلېږي. د دې وجه دا ده په دنیا کې د طعام او د آمدن او د خوراک درې ذریعې دي او درې سیزونه دي. نمبر 1 ټول مال دا به حلال وي یا ټول مال نمبر 2 حرام به وي او یا څه به حلال او څه حرام او دا به مکس وي یعنی حلال او حرام مکس شي نو هغه بنده ته ملو. نو دا غدریم قسم دی یو پورا حلال بل پورا حرام او بل مجموعه د دې دواړو دا مکس دی نه چې دواړه یو ځای شوي دي نو دی ته مشتبه وي او شکی خوراک چې دی نو هغې نه بمځان ساتي. مونږ تاسو حرام کارونه نه کوو د حرامو نه ډېر ځان ساتو. او که فرض که مونږ یو سرکاري ملازم یاد کو چې د یو سرکاري ملازم 8 غنټې د ورځې ډیوټي ده یا یو مزدور به یاد کو چې 8 غنټې د ورځې مزدوري ده د باندې دا د چا د طرف نه لازمه ده یا د حکومت د طرف نه او یا د یو عام مالک د طرف نه په د باندې لازم دي چې ته به مال 8 غنټې ډیوټي کې او د معاهده وکړه او په دونه پیسو باندې به زه دا 8 غنټې ډیوټي کوم سرته به رسوم. اوس په دې کې دی یو غنټه چته یو ټیم کې د اوبو په بانا خواتلې چته اخوا ناستې چته دی خوانه چته مالک سترګې ساری نشته نو په بل څه کې ټیم ځای کې کله موبایل کې او دی هغه 8 غنټې ډیوټي نو کې فرض کا یو غنټه کې د نور غافل او نور کارونه دنیاوي خپل ضروري کارونه وکړل خو هغه د ډیوټي نه یو غنټه د کم کړه. ټول میاش کې چې د سونه آمدن د داغه ټول آمدن اتم ایسا دا حرام ده خو دې خو دا ټول مال او ټول تنخواه د میاشتې ماته ملو شو نو دا ټول زما حلال ده. مثلا یو مزدور دی هغه تارا واست 500 دیاړې دروازې کار دی او 8 غنټې کار بکې خو هغه د یو غنټه ځای کړي تبا خو لاړې نو د کار پرې خو یو غنټه ځای کړه نو 8 غنټې په 800 روپے دیاړې نه د تعالی و غنټې کار کړي د پیسې د 8 غنټو 800 واغشتري د 100 روپے د خپل دیاړې اتم ایسا د حرام واغشتا او د حلال مال سره یو ځای کړه نو دا مشتبه شو او مشتبه خوراک چې سو کوي نو دا غم نیک عملونه مردود کیږي دا غم نیک اعمال نه قبليږي او څوک چې مشتبه او شکی خوراکونه کوي چې هم حلال او حرام مکس شوی وي نه د داسې خوراک نتیجه او اثر داوي چې د دې بنده بچي د بپکار ناراضي او د دې بنده چې څومره بدن کې طاقت پیدا کیږي دا به د خدای د دین د ناراضتیا او د خدای د دین د خلاف بچلیږي د الله د ناراضتیا خلاف بوي. نو د دې د وجه تاسو به حلال خوراک کوي او د مشتبهات او حرام خلالوی خبره د مشتبهات نه بمزان ساتي چې سکه شک وي غبم نه خوره. او تاسو که د چا ملمانه شي او دا غټول آمدن حرامي نو الته روجه کا الته خوراک مکه وګوره چې تا دغه خوراکو که داغه د دلجوړې د پاره او ټول آمدن حرام نو اوس ته خو ډیر بزرګ ولی الله ساخو د احد د غر نه غټي غټي نیکه عمل نامه کې پرتی دی خو ټولې بده په مخدر چولی کیږي کستا خېټه ته حرام تلی دی اگر چې ستا د کور خوراک نه د بل د کور دی خو چې حرام د خېټه ته تلی دی نو اوس به برباد نیک عملونه ټول په مخ د تراچول کیږي یو بم قبليږي نه.
اکثر خلک یې بانډونه کوي یا څوک سود کوي یا څوک بینکونو کې ملازمت کوي، نو دا سود شو، بینک ملازمت شو یا بانډونه شو، دا ټول حرام طریقې دي. د آمدن د دې په وجه باندې دې نه ځان ساتل پکار دی. د سود خور بنده یا د حرام خور بنده یا د رشوت خور بنده چې کم ناجایز آمدن وي، هغه بنده چې په خپل بچو دا خوراکونه وکړل، دغه بچی به په کار نه راځي، په خپل بم لیونی کیږي، او که لیونی نشو نو کم از کم اولاد کې سناسب لیونتوب راځي، د بچی به لیونی کیږي، خو د په کار نه راځي. د دې د وجه نه په خپل بچو باندې پاکیزه خوراکو کې د حرامو نه تاسو ډیر کوشش وکړئ چې ځان وساتئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چرته تصورم نشي څوک کولی چې حرام خوراک به کړی، دا ټول چې څه ملاوېدل دا به حلال او پاکیزه و. د هغې باوجود حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله بیچاره دا موږ د هغې نه پس به وی اللهم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یا الله ګناه زما وبخي، کور را لفراخ راکې، او بل سوال پیدا کو پروردگار مال رزق با برکت راکا. رزق با برکت نه مراد عمده چې بنده حلال پاکیزه طیب خوراک وکي چې هغه سره برکت بنده ته ملو شي او د خراب اثرونو نه بنده محفوظ شي. یا بنده کم حلال آمدن وکړو د په خپل استعمال کو بچولې ورکو، نو د دې په نتیجه کې چې کم اولاد راځي یقینو کې دغه اولاد به نیک صالح او دیندار وي. یو کتاب زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه واقعا ذکر کړی دا. یو نوجوانو هغه د یو لختی په غاړه باندې په یو باغ باندې تیرېدو، د خوراک ټیم پر راغی، خو یو خو شی او قتل چې تکور وته ملو نشو چې هلته ورشي چاته ووایي چې یاره ما سره ستاونو کې دی وخت کې ماته تکلیف دی. دغه نوجوان لختی ته قتل او د لختی په بره طرف باندې روان دی. وی قتل په دې لختی کې خپل تازه سیو د ونې نه چترا پروت دی وغیره غشت دی زری وینځل او وی خوړ چې څنګه سیو خلې ته لاړو خېټې ته ورسېد، د موړ شو نو اوس په پامې راغې دې طرف ته، اوس یې خیال راغی چې یاره دا سیو خو ته وخوړ، خو د دې خو تا د مالک نه اجازت نه، دا حلال دی که حرام، او به مالک ته بخي یا به نه بخي. او بس دې نوجوان وی چې په دې لختی په بره طرف بزم اوم دې اوبو راوړې د نو مخکې به ګورم چې کم ځای کې د سیوانو باغ وي، هغه مالک به د دې هغه نه به اجازت والم، ماته به اجازت وکړي به بخي. مخکې مزل کو د سیوانو باغ رو رسېدی او لخته را ټیټه شوې، هغې کې نور سیوانو مو خدایو ته دی اوبو ته پروت دی، د یقین وشو چې دا سیو هم د دې باغ هم د دې ونې نه را پروت دی. راغلی د باغ مالک سره ملاقات شو، هغه مشر سړی، نو دې نوجوان د هغې باغ مالک ته وی چې رستا د باغ نه یو سیو را روانو لختي کې مه ونیو ما وخوړ، خو اوس مې خیال راغی چې دا ما ته مالک وبخي نو حلال به یې که نه بخي نو بیا به پیسې ورته ادا کوم، د دې قیمت به ورکوم. نو هغه د باغ مالک ورته وی چې سیو خو درته زه بخمم نه او زه یې خرڅوم هم نه، که ته ماله پیسې راکې زه به تا نه خرڅوم، ماله به خپل سیو واپس راکې. نو دغه نوجوان یو دوه کې حیران دی چې بل سیو کم دی چې زه تاله په بدل کې درکم. نو دغه بابا د باغ مالک ورته وایي چې یاره ته پریشانه کېږه مه، خیر زما بل یو شرط دی هغه ومنه نو سیو به درته وبخم. وایي څه شرط دی؟ دغه د باغ مالک ورته وایي چې زما یوه لور ده، زه به هغه تا ته په نکاح کم، ته ورته غاړه کېږدې چې هغه په نکاح شي تا ته، نو زه به دا سیو تا ته وبخم. دا نوجوان ورته وایي چې بابا دا څنګه فلسفه ده؟ نو دغه بابا ورته وایي د باغ مالک چې بچیه دا څه عجیبه خبره نه ده، خو زما لور د څوک ورته غاړه ږدي نو داسې رشته هم ماته نه میلاویږي، ته مجبور یې اوس زما د طرف نه په تا باندې د سیو قرض دی، دغه قرض که ختمول غواړي دی لور سره به مې نکاح کې، خلکو سره په دې نکاح نه کوي چې په سترګو ړنده په غوږونو کڼه په خپو باندې شلله. چې دا خبره دی نوجوان واورېده نو ښه خفه شوی پریشانه شوی د خو د هغې باوجود وایي چې ما ته دا یو سیو اوبخي او زه د حرام خوراک نه بچ شمه نو خیر دی، زه به دغه تکلیف تیر کم، د ده دا لور په سترګو ړنده په غوږونو کڼو په خپو شله، دا تکلیف به زه برداشت کم، خو چې د آخرت د عذابونو د حرام خورو د وجې نه د آخرت چې کوم عذابونه یې د هغې نه محفوظ و مامون شم.
غاړه کې خو د نکاح ولا وکړه او دغه سیوی وته وبخو چې سیوی وبخو د نوجوان ته دغه جینې کور ته ورسول ډولې کې او اوس دا نوجوان ما خام ټیم کې کور ته ورغلی چې کتلی دی خشتا خولي ناوې په کور کې ناشته ده د نوجوان په منډه د کور بار روته دی بارې د سخرونه ته پوس کړی بابا دلته خو نوري جینې کېم دی یو خولي جینې ناوې ناشته نو دغه بابا وته وی چې بچي دا زما لور ده دا مې سات منکوح کړی تعالی مې په نکاح در کړی دا ناغه نوجوان وته وی چې دا خو پسترګو تابع لنده پخپوشله او پخلی ګونګې ده اخو سم ده مله نه دغه بوډا وته وی چې بچی زما لور ده خو پسترګو لنده ده مطلب چې پردو خلکو ته چرته اوسه پوری کتلی نه دي دا رنګي په غوګونو کړه دا چې دې چې ته فحش ګوي اورېدل نه نه په غوګونی غیبت هم نه په خپوشله په دې چې چته د کور نه بی اجازه ته وتل نه د غلط ځای ته تل نه ده نو دا د عام معاشري لپاره ګونګې د شله د وړنده ده او نو نه په ارندام روغه د خو ګناه چې تنه کړی د دې په جماوي چې دا وړنده کړه او په خپوشله ده د نوجوان ته وی چې ورځغه مکو دا ستا خپل منکوحه ده یو څو ورځې چې ډېر شوې نو دغه نوجوان کړه خپل سخر راغی د باغ مالک نو دغه لور نه تاسو کو بچیر ورځ شپې څنګه تیریږي نوې کور نوې ژوندۍ دي څنګه نو دغه لور وته وی چې بابا ډېر خپل ژوند او ژوندۍ می تیریږي خپ دیندار سره خدای څنګه سړی لور کړي متوي چې هغه ډېر متقی او د یو سیو د حلال او د حرام تمیز کولی شي نو چې دونه پرهیزګار دي خو زما ضروری حقوق نه ادا کوي د خو ماته اوسه پورې اړو خزم نه ویلې مالا خوالم نه راغلی نو لاس خوري خپه شو د باغ مالک راغ خپل زوم توي بچیا ته ولې داسې کې زما لور تا نه ګیلو شکایت ته نو دا بوډا سړی دې چې د خپل شکایت د خپل زوم ته وری نو دا زوم وتوي چې بابا زمنم چې د دې په ما باندې حقوق لازم دي خو ستا په کور کې د خوراکونه کړی دی او داغه حرام یا حلال چې ارسوي نو د هغه خوراکونو په بدن کې په وینه کې سلوي خورزو پورې یو شان اثر جاری وي نزویم اسنه ته په خیال نه پام دی نه استاد لور ته چتا خوراک کې مشکوک یا حرام خوراک ورغلی نظر نو غواړم چې سلوي خورزو پورې زده سره یو ځای شمو داغه په نتیجه کې زما اولادو شي هغه حرام اثر وي د دې د وجې چې سالويخ به ورځې تیرې شنو دې سره به بیا زه یو ځای کېږم زکه چې سالوي خرزه پس دې ته مالا سالوي خرزه کې خوراک د خپل کور حلال پاکیزه شروع کړی دی کدا پاکیزه خوراک او کو سالوي خرزه تیر شروع دینه بعد مال الله اولاد راکې نو هغه به دیندار وي او زما استاد د دې لور به په کار راشي دا بوډا د خپل زوم نه ډیر متاثر او چې دا ډیر نیک عمل د یو سیو د حلال حرام تمیز کوي نو است نورم ډیر خوشاله شو مطمئن او متاثر شو چې دا خو ډیر زما د فکر نو زماره توقع نه زیات خو نه کمل او خط دا غینه پس دوی چې یو ځای شوی دی خدای پاک ولا اولاد ورکړي دی لومبني ماشوم الګ پیدا شوی دی هغه ماشوم له نوم خې د نعمان ابن ثابت نو کتاب لیکلی دی د امام ابو حنیفه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مور پلار د تقوا د پرهیزګاری او د حرامونو د پرهیز او د ځان ساتلو واقعا په نتیجه کې خدای پاک داسې نارینه اولاد ورکړي دی چې دغه یو بچي د ټولي دنیا خلکو کې اکثریت خلک امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه پس روان دي نه د دې نه دا ټول زمون دینی تعلیمات تاسو ته وړاندې دي خپلم خوراک حلال او کې په خپل بچو باندې حلال خوراکو کې د حرامو نه ځان او خپل اهل او عیالو سره یقینو کې د دنیا دا بس تاسو د پاره جنتی د دې دنیا ژوند د ژوندۍ د نمونه په شان بوي دا به د خوشاله ژوندۍ وي د جنت غوندې ژوندۍ بوي نو الله پاک نه دست بدوایو چې موږ تاسو ته د حلال خوراک توفیق راکړي او د حرامو نم الله پاک او ساتي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।